ګرانو کتونکو سلامونه کوم ملک خان شیرپوه یم د دغه پول لپاره خو موږ ډېرې چیغې سوري ووهلې آخر کار شروع شو خو چې دا بل ځای کې وو که نه نو دا په شپه کې جوړ شوی و دلته ټرافیک والا ته مسلې دلته هر روز چې کوم دی نو ګاډي دومره غټ لیرونه لګېدلي دي او نن درته د باقي خبره دا کومه چې خدای پاک ورله سمون ورکړی نو د ګورنر په پروټوکول کې ګاډی روان و هغه دې ځای ته پرېوتی دی دې ځای ته پرېوتی دا درته خیم راشه دلته پټه خربوزه ده پټه خربوزه دا راشه وګورئ دغه دې پروت دی چې به ګورنر صاحب دغه شانتې الټا پروت وي که نه نو دوی حکومت ته پته لګېدلې وه بلکل په پښتونخوا کې د جمعیت حکومت دی ټول حکومت دی د پل دا خال دی دا په سیلاب کې چې کوم دی نو دا اوبه وړلی و په سیلاب کې په دې وجه زه دې خلکو ته وایم چې خلک کریم دی کریم او دې پېرې چې کوم دی که نه وروره دا کریم نه دی په دې کریم کې دله دا خځلې اوچتوم دا موندانې دلې وباسم دا موندانه چې دا څنګه خو غریب روډ نه دی تاسو هم غټ غټ ګاډي چې سیږئ او یا غټې ډېرې ټوپکې ورسره یوسې خبره کوم 12 بجې پروت دی دا یو او کور ته مې دننه کړل ورشم ولا وغړی هغه امبولانس هم نه راته امبولانس هم نه راته دا دې وروره دا ونیسه وروره هغه زنانه مې دننه کړل ماشومان مې دننه کړل او دا غټ ګاډي وي کنه دا غټ پروټوکول سره والو کنه دا بس داسې راته وبدې او دا کوم ځای و دا د پېښور د پېښور 12 بجې وربوځي وو او درې پکې ماشومان او ښځه او خاوند وو دواړه دا خاوند یې لاس مات شوی اوبه او هغه ښځه هم چې کوم دی نو بال بچ بیمار هم وه او تکلیف کې وه که نه او واړه هم ورسره وتی ګورنر پروټوکول ګاډي نو سرکاري ګاډی دی نو سرکاري ګاډي دی ګرانو کتونکو نورو ځایونو کې چې کله سړک دا کېږي نو غټې هغه دغې لګولې وي چې دلته کې به په دې لار مه ځه بله زه تلمه او ما په دغه کې مې یو ځای ولیده دا ورسپورټ نه دی نو د پل د پاسه چې کوم دی غټه کنده ده بیا یې روز پکې د خلکو لاسونه خپې ماتېږي مجال شته خو دونه ورته څو لګي چې لکه دې ځای کې دا ځای کنده ده څه وایې په دې مخه دې باره کې موږ دا وایو چې که نه تاسو دې خوا هم نظر واچوئ دې خوا هم نظر واچوئ دې کې یو بورډ ما ته وښیئ چې دې ته یو بورډ لګېدلی دی که نه په دې باندې داسې شپه نشته چې موږ ته کس نیم نه روباسو په موټر سایکل والی کو سایکل والی ناشنا سړی راشي ورپوځي او ولم دا قرې چې بیا خواله ولا امبولانس قدرې هم نه راځي دا خوار بېګا وروسته دې موږ په سوزکي کې وړی دی پوه شوې ورسره وایي مریض هم ووه اول دا قریبه چې څوک تپوس پوښتنه نه کوي روزانه کونی په دویمه ورځ ته خامخا موږ کس نیم روچتو د دې ټیکهدار له پکار دي چې دا تاسو دا ځای سم کو دې باندې زر تر تر لاس وغوړوه دا خو روډ دی دې ته خو روزانه خلک ورپوځي دا وګورئ شاته وګورئ دې لړۍ ته وګوره زر تر تر غم وکړي واړه ماشومان دي خلکو سره 400 والو التجا درته کومه دا ضد پرېږدې دا نه پرېږدې او دې پرې دې ترقۍ له ووټ ورکړې او دې کریم نه ورکړې دا کریم نه دی دا مونډانې په دله په دې وباسم دا ته وایم چې دلته ورشي د الیکشن کمیشن خلاف ورزي روانه ده شهر ناپرسان د ډي سي بار نه روزي دلته کې نور نه کړدی روا دي دلته کې ټیکهدار کار وکړي بل ته به کار پرېږدي چې دا پول به بیا بل سیلاب وړي د دې دا سیسټم هم ټیک نه دی او خو سیسټم یې ټیک و نو نن دا څنګه چې ملګرو وي هلته هم بورډ لګېدلی دی هغه ځای کې هم بورډ لګېدلی دي دلته به زیړې غټې غټې پټې لګېدلې دي نو دلته کې به دا بیا درته ښیم چې دې ځای کې دا سرکاري ګاډی پروت دی او ښه دا هم ښه خبره ده چې ګاډي سرکاري دی دا یو ډېره ښکلې خبره ده دغه وګورئ ټوټه پروت ټوټه دا چې دا وزیراعلی ګورنر پکې دغه شان ټوټه او دغه شانتې د دې ټیکهدار هم دا خال وي نیله به چې کوم دا خبره ټیک وه دلته کې به قاف قرباني ورکوي دا غریبانان به قرباني ورکوي دا رور مې خوا کې ولاړ دی او بېګا ده درسه کړي امبولانس بیا نه راغلی عرض کې چېرته لاړه زه درته دا وایم چې د ادارې دا تنخواګانې اخلي د نوکر نخرې ده څه خو دغه خلکو سره تعلقات مه خرابوئ زمونږ نه څه پاتې کېږي نه دا ویډیو سره شیر کړئ خو زما دا پیغام چاته ورسوئ دغه یو قسم وسایل را سره نشته په میدان کې مې خپې ښودلې ده د دې لپاره میدان کې خپې ښودلې ده چې زه چې کوم دی نو دا هر څه چې کوم دی نو دا ټیک شي دا خال دی وګوره دا خال دی ګرانو کتونکو دې ځای کې ګاډ الټه پروت دی مننه خوشحاله
کو ساده خبره دا کوم چې دا پوله جوړه خدا ځای هم پټ کړو کنه پټ کړی به بالکل صحیح خبره نه ولې به دې ته ګاډي پرې بالکل صحیح خبره لکه دې ته وګوره دا ځای به کې کوله پرې دا مر لګیاله پرې دا او دې کې به آی روز دا غوز وګوره هغه کور والا دوه کټونه راستي دي دا د ټیکدار کار دی چې زیړه غټه پټه لګولې وي کوي نه دا وګوره کوي نه خلک په وجدي او دې پول چې کوم دی دې پول دومره خلک کندم مات کندم کړل او دا لږ ځای باندې پکې پټ کړو بیا دا هغه وخت دال دی په دې حکومت کې پړ نشي بل حکومت کې مته ملاويږي بیا به لکی سر باندې هو کې بس حکومت کې دا کار نه کی نه کی دي تا وګوره جی دا وګوره کاندې کا پاره ها او دا دلته کې بورډ لګېدلې دی هغه هم چې کوم دی نو هغه هم دې کې دا خال شوی دی الله دې خلکو مل شي مننه